بس چې د قرآن مطابق مسله وه او د حدیث مطابق مسله وه آمنا وسلمنا، چې د دې خلاف وه مه منه، دا عقیده جوړه کړو. ما یو ځل چا سره خبرې کولې، ما ورته ویل هلکه د امریکا کې چېرته زیارت شته؟ ځکه هغه کافر دي پکې ډېر، نو هغوی به زیارتونو ته ځي، څه به ترې غواړي، ځکه څوک به پکې د باد وبابه وي، څوک به پکې دی. ما ته وایي پوره امریکا کې به زیارت پیدا نه کړي. ما ورته وویل ښه پوره عربو کې به یې پیدا نه کړي. نو ما ته وایي چې دا څنګه؟ نو ما ورته وویل چې کافر هم نه پوهېږي او عرب هم نه پوهېږي، نه لندن پوهېږي زیارت باندې او نه پې سعودي عرب پوهېږي. پاکستان او انډیا او افغانستان پرې ډېر ښه پوهېږي. پیمان یو چې کفر ملک کې زیارت نشته او ستا پاکستان ته دویمه محله کې ډک دی. چې توحید بیان که د چا دپاره، لوی به د چا بیانې؟ د رب لوی بیان کا، د رب وحدانیت بیان کا، په رب باندې خپل سر ورکا او په زړه ورکا او غواړه صرف د رب نه، بابا نه ونه غواړې او نه بل زیارت ته منډه کړه چې دا کار مې دی دا کار مې دی. فریاد صرف چاته کوه؟ رب ته والله چې رب مونږ نن پرېښی دی، مونږ ته نن ځکه ذلیل او خوار یو چې سجده لګې دا وایه چې زما دا سر د چا په قدمونو کې پروت دی، دا رب چې څنګه دغه شان دی داسې. ته ګوره سجده خوند درکوي که نه درکوي؟